بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو اوریدونکو د متحده پریس کلب صوبایي ټیم په امانکوټ کې هغه پښتنه خاره چې په خصوصي توګه باندې د جماعت او د مدرسې هغه راهنما چې د جمعیت علماء اسلام راهنما دی، نوجوان دی او منبر هم دی، د دې علاقې منبر هم دی. حافظ صاحب په شلمه سالګره باندې د هوایي فایرینګ په حواله سره سویل غواړي د هوایي فایرینګ نه اجتناب وکړي، دا تباهي ده، بربادي ده. سویل غواړي د محترم رو حافظ نور جی حافظ. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. دی دا ملمانه یعنی دا واری هوایی فیرنګ تپوس دی دا څنګه دی نو انسان الله جل شانه دنیا ته د یو خاص مقصد د پر را لګلې خپل عبادت د پر را لګلې بلکې دا د رمضان مبارک میاشت ده نو په دې کې الله جل شانه په صحیح اعمالو سره راضي کول غواړي چې په دې کې موږ الله تعالی عبادت وکړو، الله په اعمالو سره راضي کو او هوایي پیرنګونه کولو دار چې دا یو پیسې ضایع کولی او بل که څوک په ولګېده نو قتل خطا کې به راشي. حدیث شریف کې راغلی چې څوک قتل خطا وکړي نو هغوی به هم د هغې دیت پای باندې ورکوي. نو که چېرې دا پیسې چې کوم په هوایي فیرنګ باندې دا کشران لګوي او دا ضایع کوي، که دی چا عاجز د دې روژه کې ورکړي نو دا ډېر ثواب دی په دې باندې. څنګه چې حدیث مبارک کې راغلی چې چا په چا یو غریب باندې یو بوج سپک کړ، الله جل شانه په ده باندې دوزخ اور اسان کړي. دغه شان یو نفله صدقه یعنی نفل او نور صدقه دا ول الله تعالی په فرض باندې حسابوي چې دا پیسې موږ یو غریب له ورکړو چې ځان له روجمات یې والي نو په دې باندې به ډېر زیات ثواب وشي او هغه ته به په دې باندې خیر ورسي. او بل لا هسې بېسې ډزې کول دا هم ښه نه دي، یا به پې څوک ولګي قتل خطا کې به راشي او یا هسې پیسې ضایع کول دي، یا به په چا باندې غم وي، په چا به ښې لګي په چا به ښې نه لګي. د دې وجې نه د دې نه ځان ساتل دا ګناه ده چې ځان دې موږ تاسو وساتو دا به غوره خبره ده. ټیک شو جی. حافظ صاحب ډېره ممبر صاحب ډېره ښه انداز کې خبره وکړه چې دا قتل خطا ده، دا تباهي دی، دا بربادي ده، دا نقصان دی، دا د جان مال او د وخت نقصان دی. لہذا مشران دي، نوجوانان دي، د دې نه منې شي او دا عهد دی وکړي چې موږ به په رمضان کې ومو او د رمضان نه بعد په اختر کې او د اختر نه بعد به په هر ورځ کې به موږ به د دې نه اجتناب کوو، توبه به کوو د هوایي فایرنګ نه. حافظ صاحب ستاسو جان مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. کتونکو اوریدونکو انجم ټرسټ